عجبتم ان جاءكم ذکر من ربکم علی رجل منکم ویل تاسو ته تعجب د په دغه خبرې باندې څه تاسو ته د تاسو رب طرف نه نصیحت راغله ده یو داسې سړي باندې چې هغه د اندی تاسو نه ده لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون چې هغه تاسو وډر کی او بیا تاسو د هغه ډراولي په نتیجې کې تقوا اختیار کې او بیا د هغه په نتیجې کې تاسو باندې الله رحم وکړي فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا هغه د نوح علیہ السلام قوم حضرت نوح علیہ السلام جھٹلاو کړلو نو مو هغه ته او هغه سره په کشته کې کوم ملګری وو هغه خو مباج کړلو او څه چو د مو نشانه جھٹلاو کړی وی هغه مخار کړلو انهم كانوا قوما عمين ازکه هغه یو وډوند قوم اوس اردو کې ترجمه کوم او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے شخص پر ذکر آیا نصیحت آئی ہے جو تم ہی میں سے ہے تاکہ تمہیں ڈرائے اور پھر تم تقوی اختیار کرو اور اس کے نتیجے میں تم پر رحم کیا جائے فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھ کشتی میں جو ساتھی تھے ان کو نجات دی اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا انہم کانوا قوما عمین بے شک وہ ایسی قوم تھی جو عقل سے اندھی تھی او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم دی آیات کی اللہ رب العزت دا فرمائی چې د نوح علیہ السلام کوم قوم وو هغه نوح علیہ السلام باندې دا اعتراض کولو چې یاره ته الله نبی ویلی جوړ کړی الله رب العزت کا چیرې نبی جوړولای نو یو فرشتہ به هغه رستولی وای الله رب العزت په کور د یو فرشتہ مترستولی وای ته څنګه نبی وی مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق دا څنګه رسول دا څنګه نبی دا چې مړی اخري بزرونو کیا ګرځي بچیا دي خلخنایا دا څنګه نبی دی نبی خو څوک دا په کور د فرشتہ وای نو په دغه خبرې هغه په تعجب کې و چې را د نبی یو انسان څنګه کیدای شي نو الله رب العزت هغه اندغه خبره دي چې ذکر کړی او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربکم علی رجل منکم تاسو په دې خبرې باندې تعجب ده تاسو ته دا خو عجیبات پور ده تاسو عجیبات کما کل خالق دا څه تعجب ولا خبره ده الله رب العزت بل ځکه دې جواب د سویر کړه ده ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا کچيري مو فرشتہ بطور نبی دغه دنیا ته استوله نو آغا با مو انسانی شکل کې استوله ویلی چې فرشتي کې علامه فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې فرشتہ څه کوم د آغا الله رب العزت بطور نبی استوله نو انسان به آغا سره په خبرو نه پیدل ویلی چې د فرشتي یو خپل دنیا ده انسان هغه نه عبرت او نصیحت نشو حاصل کوي واجد شي دا واجد هغه ده چې ګوره یو فرشتہ هغه کچيري انسانونو ته دا خبري وکي چې مثلا تاسو روزه لرئ تاسو څوک دا کنه دی الله په لارې کې سفر کوي تاسو دی الله په لارې کې جهاد کوي نو فرشتہ خو څوک نه وږي کیږي نه تګي کیږي نه ستړي کیږي نو هغه کدي دی الله په لارې کې لری لری سفر کوي نو انسان هغه باندې دا اعتراض کول شي چې نه ته نه ستړي کیږي نه تګي کیږي نو کیږي ته ته مجبور یې څه پاتې ده ځکه الله رب العزت انسان ته انسان نبی رستوله چنانچه اوس لکه څنګه د نوح علیہ السلام قوم او نوح علیہ السلام قوم نه الوان مخکې څوره اقوام تیر شوي هغه به غټ اعتراض په نبی باندې اندا کولو چې الله رب العزت د تو په فرشتہ متولی نه رستوله تو الله رب العزت هغه تدایلی دي چې نه فرشتہ ایتو سره لپاره مناسب نه ده تاسو د پاره د انسان مناسب ده چې هغه تاسو په مجبورې پیږي تاسو د هغه په مجبورې باندې پیږي
تاسو ته پاتې وي چې یاره دغه ایمونه منه انسان د څه کله دو دانه منه المونځ کولی شي روژې لرلی شي مشقت برداشت کولی شي نو موږ ویلې نه شو برداشت کولی د تاسو دپاره زیات نصیحت آموز دا خبره ده چې د تاسو دپاره انسان بطور نبی روشي. اوس ایوا فرقه د بریلیون حضرات چې کوم دي د دغو نقطه نظر دغه ده چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم د نور ده یعنی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه انسانیت نه وبوسي. الله رب العزت کو قرآن کې بار بار فرمایي څه مون نبی چې کوم دا کنه هغه تاسو ته انسان نه علاوه بل څوک نه درستو او دغه رند دی په دغه خبرې جنا رسول صلی الله علیه وسلم حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم دا کنه هغه نور هغه بشر نو هغه دی هغه بشریت نه انکار کوي حالانکه قرآن مجید په دې خبرې باندې زور ور کوي چې هغه بشر دی تاسو نه انسان ده. څه کله د نور ثابت کړو بیا خو د نوح علیه السلام قوم ولا د تو په نظریه کې څه فرق شو هغه نبی متعلق دا نظریه و چې نبی انسان نشي کېدل تا دا یې چې نبی چې کوم دا کنه هغه بشر نه ده. نو بهرحال یو خبره خدا شو یو بحث دی چې مفسرین دا کړه دا څه دیجو کې الله رب العزت یو ټکه استعمال کړه دا علی رجل منکم څه د نبوت الله رب العزت یو سړی ته ور کړه دا په دې باندې تاسو تعجب کې خافه. بل ځکه الله رب العزت فرمایي چې ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحي تو نه مخکې موږ نبیان ستولي دي هغه سړی. نو دینه مفسرین دا نتیجه اخذ کړي دا چې نبی چې کوم دا هغه به همیشه سړی خزه نبی نشي کېدل. چنانچه د اهل سنت په دې باندې تقریبا اتفاق تا سو خزه چې کوم دا کنه هغه د نبوت په منصب باندې نشي سرفراز کېدل ویلي سو د خزه چې کوم جسمانی ساخته هغه د نبوت ولا هغه بھاری ذمہ داری نشي ادا کولای. موجوده دور کې غامدي صاحب چې کوم دا کنه دا ډېر پاپولر ډېر مشهور ده دا یو سکالر ده نن سبا په امریکا کې ده. نو دی دغه خبرې نه انکار کړل هغه یې چې نه ضروري نه ده چې نبی به کوم دا کنه هغه سړی وي خزا کېدل شي. او مخکې علما کرام کې علامه ابن حزم رحمت الله علیه چې کوم دا یو ډېر لوی عالم تیر شوی ده د دې نقطه نظر دا و چې نبی چې کوم دا کنه هغه خزا کېدای شي. چنانچه دی هغه پوینټ اف ویو مطابق هغه فرمایي چې حضرت مریم او حضرت بی حوا داغه نبیون او اهل سنت انکار کړه چې نه دا نبیون نبی. نو بهرحال د ایمو کومه متفقه د اهل سنت رائے دا هغه داغه دا چې نبی کوم دا کنه هغه سړی کېدای شي خزه د نبوت ولا ذمہ داری هغه د خزه لپاره تقریبا ناممکن دی ځکه چې د نبی لپاره دغه ضروري ده چې هغه ډېر بهادر وي هغه په میدانونو کې هغه جهاد کې جنگي. نو دا نه منا ځنه ډېرې سختې مرحلې راځي دي هغه لپاره د نبی لپاره هغه خځې لپاره د هغه ادایګي مشکل ده. بهرحال نو حضرت نوح علیه السلام چې کوم دا کنه د هغه قوم هغه انکار وکړل چې یره د الله نبی نشي کېدل. فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك. الله رب العزت فرمایي چې کله نه منله نو لہذا موږ کوم دا کنه حضرت نوح علیه السلام ټول قوم هغه غار کو تبو وچولو. چنانچه ان شاء الله تفصیلی دې ذکر به بیا مو سوره هود کې یایو په 12مې سپاره کې ان شاء الله دی ولا کله زندگی وا نو هغه ځکه بیا تفصیلی راغلی دا چې هغه کشتی به څنګه تیار کړل شو به څنګه زوب ورولو به څنګه خو بهرحال دی چې الله رب العزت مختصر الفاظو کې دا بیان کړل دا سو مو هغه نور قوم ته غار کړلو او صرف نوح علیہ السلام او هغه سره کوم کشته کې کسون و دا مباش کړل. اوس دا چې نوح علیہ السلام سره کشته کې څوره کسون نو مختلفو اقوال شته دي خو مشهور قول ورکې دا و 80 کسون حضرت نوح علیہ السلام سره او په 80 کې 40 سړي 40 خځې یعنی داسې وایي چې څلوېښت جوړې وي. نو 80 کسون دا بیا موصل په عراق کې یو شهر ده هغه ځای کې دا خلک بیا ابود شولو او بیا لږ وخت بعد کوم دا دغه څلوېښت اټول نور مړه شو. د نوح علیه السلام 3 زمن ژوندي پاتې شول. یو نه هام د بل نه سام او د بل نه یافس دا 3 چې کوم زمن دای پاتې شولو
خځیا پوتې شولې نو دا غونه بیا اولاد وچلیدل نو نور څه کوم خلک وو هغه مړه شول وو هغو اولادونه نه وچلیدل د دغو درو اولادونه وچلیدل ځکه نوح علیه السلام ته آدم ثاني نه یایي څه دا دی دویم آدم ده یعنی نور نسل څه کوم دا که نه داسې وایي چې د موجوده نسل دا د حضرت نوح علیه السلام نه چلیدله ده د هغه دغو درو زمنونه الله رب العزت چلوله ده نو دغه درې زمن څه کوم دا که نه هغه شو او حضرت نوح علیه السلام متعلق راځي چې هغه څه کله طوفان راغللو نو طوفان نه بعد بیا حضرت نوح علیه السلام مزید شپېته کوله ژوندی و بس بیا دغې دنیا نه هغه تشریف یوړلو نو د حضرت نوح علیه السلام عمر متعلقه ځینې علما کرام فرمایي چې یاره 9.5 کوله قرآن مجید کې د هغه 1000 سنه الا 50 عامه 9.5 کوله عمر راغله ده علما کرام دا فرمایي چې د 9.5 قرآن مجید کې چې بیان شوه ده د هغه عمر ده چې کوم دی په دعوت او تبلیغ کې صرف کړه ده نور دي ته په 40 سال عمر کې نبوت ملو 40 هغه دي او 60 سال د طوفان نه بعد بیا ژوندی نو دغه شپېته د څلوېښت یې داسې وایي چې سل کوله نور وروچوه نو د حضرت نوح علیه السلام چې کوم ده عمر هغه 1050 سال جوړېږي نو ټولو نه زیات عمر د حضرت نوح علیه السلام ده په انسانانو کې انسانیت کې د حضرت نوح علیه السلام والا عمر بیا نور چوته نه ده ملو شو حضرت آدم علیه السلام هغه ته 1000 یا ځینې روایتونو کې 1040 سال راځي بس دوره عمر د حضرت آدم علیه السلام د نوح علیه السلام حضرت آدم علیه السلام نه زیات و الله د موږ ته خبر باندې عمل کوي